او یوه بله اهمه مسله ده دا ډېره ضروري ده په دا ویس واقع چې کیما په اظهار المسله ده په دا شکردره کښې یې چې زر وتلی دي بشپړ پښتین والا ورموتی هر سړی ور روان دی په هغې کښې زکوته مسله ده مفتي صاحب باندې ډېر محنت کړی دی دوې درې هفتې نه پې وخته دی علما په مجالس کښې دوې درې میاشتې نه یې چې پې لګیا یا نو د هغې چې کوم صورتونه راوستلي دي نو که تاسو هغې ته متوجه شئ الله جل شانو د متر وشي خدای دې تاسو ته در وشي مفتی صاحب دا د زاره مسله پیښ شوه دا ته معنی چې پریشان مخ شي دغه په باره کې سوالات ملګری ډیر زیات کول او خپل مش سره دغه پیدا شو چې دغه څه صورت حال وي الله پاکو د زکوته په باره کې خپل یو نظام یې شي دی د مزکه خپل یو یسوب دی د پیسې خپل یو یسوب دی دغه یسوب بل رنګ دی معادن دغه یسوب بل رنګ دی دغه ته ډیر زیات په تشویش شوی اول خو دغه ته ډیر زیات تشویش و مشنا ډیر ټیم و خاص د اکابرین سره رابطه هغه مشته دومره ټیمینه رکړه چې دا ډیره قابل تحقیق غونډه یو قسم مسله ده چې آیا دا کاروبار جایز دی کنه دی جایز ځکه چې داسې صورتونه مخشي روغلل چې لکه جوه غونډه نه چې یا هار یا جیت یا د زار ډیر میند کړل یا او کده بلګرای پورا نقصان یې وکړ نو دا صورتونه هم مخشي روغلل نو اول خو دا خبره مخشي روغله چې آیا دا کاروبار جایز دی که جایز نه دی او پانه بعد بیا اهمه کیسه دا روغله چې ویسو دغه زکوت یې دغه څه ورکوي نو دغه په باره کې ان شاء الله کفای کول زه دوی درې خبرې وکم اصل شی د دغه کاروبار د جواز په باره کې صورتونه ډیر زیات مختلف دي یمو او چې ترکیب ملګری پورا رسیږي یمو د په خدمت څخه د درخواست دی چې کله د خپل کوم ترتیب باندې کله کوي بیا د دې د یو ماهر معتبر عالم د مفتی سره بیا رابطه وکړي چې د مو کاروبار په دغه رنګ زکاوه زه حاضر په مجلس غټ غا وکم او دا فائدہ وی چې په دغه حاضر مجلس خو مختلف پیرا تفصیلا خبر ارتلای نه شي نو صرف جامعه اوګه کا تفصیل چاته ضرورت ولا بیا رابطه وکړي اول خبره خدا وا چې دغه کاروبار چې دا خلک کوي لکه مشته صورت یی چې شرعي تکلیف یې څه شي دی یعنی شرعي دا په کومه حق شي اول ډالر غاو په دغه باندې علما دې سوچ وکړه نو به هر حال چې دا سودودو کا اجارادو په دغه باندې خبره وشوله نو د هغه په باره کې د میرا کبیرینه چې کومه د مشرونه د دارالفتانا دارالعلوم کراچي نه دومره تفصیلی په 55 صفحې باندې بیا استفتاء یو سوال جواب د دې ورکړه د 55 صفحې باندې دغه سوال په باره کې دغه سوال په باره کې دا د در ادم خل نه چا پکړای دی علم بن نور ټاون د دارالفتانا په دغه رنګ شوی دی جامع رشید نه شوی دی خو البته ځنې تا مشته صورت یې چې شویو نصف سلوس دا منه شي چې غنا درسه ور سره شریک شي په نیمایي باندې په دومبا باندې په درما باندې دغه جواز دغه دوی دارالفتانا ملاو شو یو د مشته خلک داس نه کوي د مشته خلک دوی په کریا وخلی په لاک یو قسم په دغه رنګ وخلی 70000 دی دغه من ډول شلر مشته ټیم ولګیدو په دې شی یو د جامع رشید نه غاوه شو چې د هغه مقصد دا دی چې لکه فرض کا د تو یو حق دی کنه په دې شی تو مستقل حق دی دا حق ته متپریج دی دس بردار شي نو ته د وی میشته د پورا دس دربار کې دی شي دوی پورا حق دی شي د درې پورا حق دی شي نو د دغه بنیاد دا شی دی چې په دغه بنیاد باندې دا شی جایز دی د دستربارداري په ایسو بسره نو کیملګری چې دا کاروبار کوي نو دا کوشش کوي چې د چانه ته ټکاو خلې د حکومت نه وخلې ولته د مقامي خلک نه وخلې نو په دې بنیاد باندې لکه مقصد دا وخت عین ور سره کوي وخت عین ور سره وکي لکه یو بیا ژبادو چې یو طرف ته استعمال کې ناجایز شي چې هغه ژبالش په صحیح طریقه استعمال کې کنه شي جایز شي چې خالي دې جایز شي او بلا یو مشته دا جو ملاو د یاسین القرآن طرفانه چې دا داس وکی چې دوی د پکریا وخلی
په ویشه دا کیسه نه کوي چې ته دغه نه معدنیات در وکړه، بلکې دا ویر کې مطلقاً پکریا کته دولت پندیږي کته دولت څه کوي د موږ طرف نه ته اجازه دی وانه بعد ورته وی چې شادو دغه لارګي در لانډاوه دغه معدنیات در وخلا کا په مانشه نور د سمیندل هي موږ طرف نه اغاده نو دوی پکریا وکړي پانا بات اباحت وکي نو یو غي په دغه رنگ دی نو الله پاک ته وکي ان شاء الله موږ درته وویل چې په دغه غاښ خو ټول تفصیل نشیتلای وس په ټول نه چې کوم په دوم نمبر باندې شیکتای دادای چې دغه خلک چې دغه غو وکوږي په دغه شی او د پنځمه حساب ورکوي زکات دا داسې ضروری دی لکه دا نور زکات چې ضروری دی او پنځمه حساب ډیر شای دی ځکه چې په دا نور شو خو مطلب دا دی چې تلوشتمه دو او په مزکه کې یا لاسمه دو یا شلمه دو او دا خو ډیر یو قسم بوجو روغای نو په دغه په بارک شه الله پاک علماء ته خیر ورکی دې دا وکم چې کچيره دا کوم کسون ټکا درون چې دی د خپل غریبون وي یعنی 52 پهله چاند نه دي د مالیت کام وي بیا د خمس د کتابل تنه ورکوي دا خپل استعمالوي شي د بیا اوکا غریب روندای لہذا دا خپل ها خوړای اکثر دي مالدارونه چوټره تشتن دي لیا چې دا کاروبار کو پورا غریب خلک کام دی ٹھیک تو صاحب نصاب وی ضرور صاحب نصاب چې کوم کا سن صاحب نصاب دی او بل تا ورکوي د پنځما په دا وغاښ وی یو گنجائش بل میندشه د پنځمه په بارک شه دا دو چې فرض کا وی سے تو ولته دا کاروبار دی ته پنځمه ورکوي کچیره ته په ځون و په دلې چې یارا زه خو مالدار یم خو نور خرچې می هډيري جوتي کیږي او یا نور می حالات داستی چې د مو بال بچ بوش په مو باندې ډیر دی بیا د تو د پورا دایو گنجائش میندشه چې ته خپل لکه زکوت خو مور پورته نشي ورکولای الوداتا دا شای بیا ته و بوسا بیا دغه ته ورکوا اچھا دا زکوت چې پداشت خاطوتی کوي دا میرغه خلکو سره پریشان وي چې دا خلکو وایي چې خو الله پاک د علماء ته اصول فروغ ته زکات ورکولای نشي او دا یو داسې صورت ته چې پداشه بیا مطلب اصول فروغ ته دا نو زکات ورکولای شي دوی ته ورکې خو چې د غریبون وي اوی ته نه ورکوي چې په خپل مالدار مو خیال دا مالدارون په داک شرغلی دا اکثر مالدارون دي دا غلی دي په داک شه دا نور ته ورکوي ځکه چې دغه دای مالدار شو غرور ځای ور سره مالدار دی کنه بس کچيره هغه د شریعت په مطابق غریب او بیا د گنجائشات پک شروع چې یې اوی ته ورکوي در گنجائش نه ما په شو بل چې د غریبونو چارو وچه نو الله پاک ته خیر وکي الله پاک ته عمل کول په باندې او بل په دا مسائل شو وکي چې تو دا به تفصیل وی درې میاشتې مهنت وکړای دی په دا مسله کې کچا تفصیل غوښته یو په داس کې باندې مفتي صاحب نمبر درته نوښتاوي د ته بیا رجوع کولای شي د سره وتا کولای شي کوم څومره خطو کتابت متموثر شوی دی هغه مطابق او دا ډیر هم او د حلال د حرام سوال دی ان شاء الله مجلس تحقیقات مسائل فقهیه ضلع ټانک ترتیب ورکوي اذن آباد ترتیب ورکوي ان شاء الله بیا تحریری شکل نظر عام ته ان شاء الله کا کول نظر عام ته جزاکم الله